السلام علیکم. د قدرت نظام دی ډیر عجیبه عجیبه بیماریانې دي او ال سړی ته احساس وشي چې کله په خپل د بیماری سره مخامخ شي. اول کرونا و خلک ټوله دنیا په سر راغستې و او اوس ډینګي ډیر تیزی سره روان دی. یو دوه ورځې راسې مخکې زما طبیعت به ډېر خراب و، نو زما دا خیال و چې نارمل تبه مې ده، خو په خپې به مې شدید دړو تا به وي چې بالکل چا راله ماتې کړې او په سر به مې ډېر زیات دړو په هېڅ نه ټیکېدو. بیا مې نن ټیسټونه وکړو نو په هغې کې ډینګي پازیټیو راله. ډینګي چې کوم دی نو هغه ډېر د احتیاط تقاضا ده. ډینګي د پاکو اوبو ماشی دی او دې کې ښځه ماشی چې ده هغه چیچل کوي او دې څه خاص علاج نشته، خو دې کې احتیاطونه ډېر ضروري دي. یو خو دا چې صرف به ساده پیراسیټامول خورې دردونو له هر شپږ ګنټې پس، نو بیا به دې لږ ګزاره کېږي. په دې کې به انسیډز نه خورې، نان سټیرایډل انټي انفلیمیټري ډرګس چې دي دا ډایکلوفینیک سوډیم پوټاشیم او نیمیسلایډ وغیره جوړونو دردونو دا ګولې دا به پکې بالکل نه خورې، دا پکې بالکل منع دي. په دې کې به خوراک فلویډز به ډېر الې، او آر اس به ورسره الې، جوسز به الې د چکندر، د انار، د ګني جوس او هغې کې به نیمبو اچې. پپیته پکې ډېر زیات ښه کار کوي. نو نن چې زما دغه شو نو ډېرې ګډوډ کړې یم. او دویمه معذرت، دویمه پکې یو دا ده چې ته به د خپل فیملی نه ځان سایډ ته کې او یو نیټ جال کې به دننه کینې یا سملې، ځکه چې کم بیا د نه پس ماشی پتا کینی او بیا په فیملی کې په هر چا کینی نو هغه هم د ډینګي مریض کیدی شي. دې کې به هر دویمه ورځ درېیمه ورځ پس سی بی سی کمپلیټ بلډ کاونټ یو ټیسټ کې، ځکه چې دا اثر کوي په پلیټلیټس باندې. زمونږ په بلډ کې درې شیزونه مینی، یو ریډ بلډ سیلی هغه زمونږ ټول بدن ته اکسیجن رسوي، یو وایټ بلډ سیلی هغه زمونږ د بدن دفاعي نظام دی، او یو پلیټلیټس دی. چرته چې زخم مخم وشي او کټ راشي وینه بهیږي، دغه پلیټلیټس چې دی دا وینه بندوي، نو دغه د دې یو خاص جز دی. د پلیټلیټ مقدار چې دی د 1,50,000 نه والا 3.5-4 लाख د نارمل خلکو وي. نو په دغې به نظر ساتي، ځکه چې په پلیټلیټس کله اثر وکړي او هغه د 30-40 هزار نه راکم شي، نو بیا مسله دا شي چې ستا د خولې نه به وینه بهیدل شروع شي، په میچازو کې به نه بهیدل شروع شي. نو احتیاط به هر 2-3 ورځې پس سی بی سی کې ټیسټ به کوي چې آیا پلیټلیټس دې راکم شوي که نه. بیا د دې دپاره د پېښور کې دا یو لیبارټري ده، پی سی ایس آی آر لیبارټري، سرکاري لیبارټري ده په دې ټاون کې. د سپین جومات چې دی دې ته مخامخ چې چړیاګر ته ځې نو په دغه ګیټ باندې دی، او هغوی یو ډراپس ډیولپ کړي. هغه ډراپس د سی فوډ سپلیمنټ ډراپس دی چې پای کې د انار او د پپیتې او د دې ټولو اجزا شامل دي. نو دغه ورسره فوري 3 ټایمه خوراک پکار دی، لس قطرې په ګیلاس کې واچي او 3 ټایمه خوري. نو دغه د کمزورۍ نه هم سړی راوباسي او هغه کمې د پلیټلیټس او دغه هم والا پوره کوي. او قیمت یې 200 روپۍ دی هغوی کوي. نو ما فوري ځان له دغه یو دوه راوغوښته. دا ټول تفصیل مې په دې درته وی چې ډېر احتیاط کوئ، د ماشو سپری وکړئ، بهر چې ماښام نه پس وځئ هغه موسپل لګوئ چې تاسو او ستاسو بچي بچ شي. ځکه چې ما یې کم تکلیف ولیدو دا 2 ورځې چې کم شدید زما په خپو دړو او زما په سر دړو چې په هېڅ نه ټیک کېدو. نو تاسو هم دغه نه احتیاط وکړئ، او کم اوبه بالټي وغیره چې کولو پراتي هغې باندې سرګ دی، ځکه چې دا د صفا اوبو ماشی دی. امید لرم چې ستاسو ویډیو خوښ شوي. ما په دعا کې یاد ساتئ، کو طبیعت مې ټیک و نو د ویډیو په ذریعه به رابطه کوو، او کو طبیعت مې ډېر خراب شو نو بیا به بس دعا راته کوئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.